بسم الله الرحمن الرحیم. یم حیات یوسف زئی، تاسو ګورئ زمنګ ټي وي. زموږ د ټي وي سوچ، زموږ د ټي وي نظریه، زموږ د ټي وي اوپن سرمني چې د هغې څه ډېر ورځې انتظار وشو، ډېرو ملګرو به انتظار کړی، خو بالاخر هغه ګړۍ راله، هغه وخت راله، هغه وخت راغی چې نن موږ د زموږ ټي وي باقاعده اوپن سرمني کوو. زموږ د ټي وي موږ ویډیو پیغام ورکوو. زموږ د ټي وي موږ تاسو ته مقصد ویو، نو راغلی دی زموږ سره زما ډېر خوږ د تره زوی، زموږ د ټي وي ګران مشر جناب جمیل احمد صاحب. السلام علیکم جمیل بھائی. وعلیکم سلام حیات خان، مننه. ډېره ډېره شکریه چې تا موږ له وخت راکو. ډېر ملګري په تمو، ډېر ملګري په انتظار وو چې زموږ ټي وي یو نوی نوم دی په سوشل میډیا کې. زموږ د ټي وي سوشل میډیا ته د راتلو مقصد څه دی؟ جی د زمنګ ټي وي د سوشل میډیا ته د راتلو مقصد د ټولو نه مخکې چې کوم دغه دی هغه زمنګ په ضلع شنګ لمانې دی زیاتر فوکس. او بله خبره دا ده چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی او زمنګ ضلع شنګ لکې ډېر خلک داسې دی ښه ټایلنټ شته خو هغه مخکې نه دی راغلي، که هغه په شاعرۍ سره دی او یا دغه شان په کرکټ د لوبو سره دی، نو موږ به د هغوی اواز راچوتو. بلکې په پوره پاکستان کې خو زیاتر کم فوکس چې زموږ به هغه به ضلع شنګ لباني. ډېر ډېر مننه، ډېر ډېر شکریه جمیل خان ستاسو. جمیل خان ولې داسې نه کیږي چې د ضلع شنګلې سره اړوس پړوس اخوا دیخوا یا چې کوم نور بلها مسایل دي، سپیشلی په کراچۍ کې ډېر زیات مسایل دي چې موږ دام زموږ په ټي وي راوچت کړو، څنګه وایي؟ جی بالکل دغه هم زموږ سوچ دی، هغه که تورغر والا ده اور بونیر والا دي اور دغه شان چې غرضي زموږ کومه علاقه چې د ضلع شنګ له، نو دا خو کېدی نشي. بلکې د رحمان بابا یو شعر هم دی داسې وایي چې ته تشي او زه شم، چې ته تشي او زه شم، نه به تشي نه به زه شم، چې لږ تشي او لږ زه شم، هم به تشي هم به زه شم. نو موږ ټول چې یو شو نو انشاءالله زموږ دغه به کامیابي. ډېر ډېر مننه. وایي لښکرو ته جنډو ته او جرګو ته حاجت نشته، یو څو سړي په کار دي خو د کار سړي په کار دي. زموږ د ټي وي مینوالو نننی میسیج زموږ تاسو ته دا دی، یعنې زما او د جمیل بلکې زموږ د ټي وي د پوره ټیم چې زموږ ټي وي به انشاءالله په کوم ځای کې مسایل دي، په کوم ځای کې داسې د هغې حل کوشش به موږ کوو چې هغه به په څه طریقه سره حل کیږي. هغه خبرې به موږ واکدارانو ته رسوو زموږ د ټي وي په شیشه باندې. او ستاسو به زموږ سره دا مرسته چې تاسو زموږ ټي وي زیات نه زیات شیر کوئ چې هغه روک ملګرو ته ورسي. او بله غټه خبره دا ده، ضلع شنګلۍ کې ډېر زیات ټیلنټ دی، ډېر زیات داسې روک لالونه دي، هغه ځلول. نو انشاءالله زموږ د ټي وي دا سوچ دی، دا زموږ فکر دی چې موږ هغه خلک روشت کو، هغه زموږ د ټي وي په شیشه باندې راشي او بیا زموږ ضلع شنګله چې د هغې سره سره د کراچۍ او بلها نور چې کوم شعرونه دي، نور چې کوم مسایل دي چې د هغې موږ اجاګر کو، هغه موږ روشت کو، هغه خبرې موږ واکدارانو ته ورسو. انشاءالله د هغې حل به په دغې کې تلاش وي او انشاءالله امید دی چې هغه به زر در زره حل شي. د بغزاره دانش په دې شعر درنه بخښنه علم، وایي تر څو به د ژوندون د ستنځو ځان ساتمه پیره، تر څو به د ژوندون د ستنځو ځان ساتمه پیره، تر څو به د دې سختونه ګریوان ساتمه پیره، تر څو به د خپل شر بل انسان ساتمه پیره، تر څو به په نستوڼو کې ماران ساتمه پیره. او زما په دروازه کې سر ټیټۍ ته حاجت نشته، زه دنګې دروازې ساتم او خان ساتمه پیره. یم حیات یوسف زئی، کیمرامین مزمل خان، زمنګ ټي وي، د لوی الله په امان.